أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نا بیا تاسو ته مخاطب یما د ډېرې حسینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نراواله تر عیسی علیه السلام آدم علیه السلام نراواله تر عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا دي موږ ته ټول زموږ د سر ګلونه دي ټول موږ ته حسینان دي نو نن بیا د ډېر ښکلي پیغمبر د لوط د هود علیه السلام واقعه ذکر کیږي هود علیه السلام الله پاک عادیانو قوم ته را ولېږلو خو دا عادیانو قوم یو داسې قوم و چې بهادر قوم و بهادر شجاعت بهادریم پکې ډېره وه شجاعت هم ډېر و سرمایهداریم پکې ډېره وه یعنې ډېر مالداره قوم و او قوت والا و طاقت والا و او لوړ دنګ و او کتابونه لیکي چې دا قوم د هود علیه السلام عادیان یادوي وایي دا داسې قوم و چې داسې قوم به بل په مخ د ځمکه لاره نشي ځکه چې ډېر اوچت اوچت قطونه ډېر اوچتې باډیانې ډېر زړور خلک دا د هود علیه السلام قوم خو دوی سرکشي ډېره زیاته کوله بت پرستي ډېره زیاته کوله دې قوم دا د الله نه نافرمانه و نو هود علیه السلام الله پاک دې له راولېږه چې ای زما محبوب پیغمبره لاړ شه زما دغه قوم چې عادیان دي او دوی نافرمانه شوي بغاوت کوي او سرکشي کوي دوی ته زما وحدانیت ور ورسوه یعنی وعظ نصیحت او تبلیغ ورته وکړه هود علیه السلام ډېر کوشش وکړو ډېر نرمۍ سره ډېر د حکمت سره هر پیغمبر د خپل قوم سره ډېره نرمي کړې ده خو لیکن قوم بدبخته وي بعضې به ایمان راوړو بعضې به نه راوړو نو د هود علیه السلام تمام قوم چند کسان دوی ایمان راوړی و چې هغه 70 تعداد ته رسېدلي دغه 70 تعداد والا کسان هغه کسان وو چې دا د هود علیه السلام تابعدار باقی ټولو به بت پرستی داسې کوله چې په خپل لاس به بت جوړ کو او به تراشلو او به کېښوده هغې ته به سجدې کولې یعنی د هغې به معبودان ګڼل نو رب العالمین ګورې په ډېر زیات خفه کیږي تاسو وګورئ سورت اخلاص کې الله پاک خپل محبوب پیغمبر ته نه وایي قل هو الله احد ووایه ای پیغمبر زما چې الله یو دی الله الصمد الله بې پروا دی که تاسو ټول عادیان خو لیکن تاسو چې ټول عادیان راجمع شئ او د الله پاک وحدانیت نه منئ نو الله وی ما ته دې کې څه نه رسیږي ما ته ستاسو په نیکیانو باندې یا په کنیک کردار کوئ او که بد کردار کوئ ما ته هیڅ فکر نشته زه بې پروا یمه الله الصمد ذات ما نو هود علیه السلام پیغمبر خپل قوم ته ډېر تبلیغ واز وکړو او چند کسان او یا کسان دا مکه مکرمې ته تشریف یوړو اول ته د مکې معظمې نه بیت الله شریف نه طوافونه یې وکړه او هغه ځای کې د الله نه سوال وکړو دا هود علیه السلام قوم بیا په څه باندې الله هلاک کړي تاسو ته پته ده نه د الله پاک ګوره قسمه قسم عذابونه دي او یریږئ موږ خپله بعضې وخت کې او یریږو چې دا ورېځې راشي جاکړ به ورته پخوا موږ ویلې تاسو ورته تیزه سیلۍ وایئ هوا دا تیزه سیلۍ هوا چې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله ورېځ راغله نو صحابه کرامو ورته تپوس کولو فداک ابي و امي یا رسول الله ستاسو رنګ کې تغیروالی راغی ویل او صحابه و د دې ورېځې نه الله پاک بارانونه راوروي خو هسې نه چې موږ ته الله چېرته په غضب نشي الله د قهر باران ونه کي نو الله پاک هود علیه السلام قوم باندې یو هوا یو سیلۍ راوسته او داسې هوا چې هغه هوا به ګورې خلک وړله
یعنی چوره کول به وړل یو طرف ته کا چوری چوری به کول داسې هوا وه او بیا پې ساتقالي یعنی تاسو چې ورته قات ویلی شي قات څه ته وایي چې فصل نه کېږي باران چې نه وي یعنی باران به نه کېده نو فصل به نه کېده شنکي به نه نو هغه قوم د هود علیه السلام هغه ډېر زیات تنګ شو خو بیا هم هود علیه السلام ورته وایي چې تاسو ووایئ چې لا اله د یو الله عبادت وکئ خو دغه نافرمانه قوم د هود علیه السلام هغې چند کسان هغې ایمان راوړو 70 کسان باقي ټول په کفر کې اخته وو په بت پرستۍ کې اخته وو نو هود علیه السلام محنت ډېر وکړو غریب ډېر زیات کوشش وکړو یا چند کسان دغه مسلمانان شول نو الله پاک په هود علیه السلام په قوم باندې په مخ د ځمکه باندې یو داسې عذاب راوستو چې ټول یې نیس او نابود کړه نو رب العالمین دی موږ او تاسو له توفیق د نیک اعمالو راکړي ځکه د هود علیه السلام قصه وګورئ د نوح علیه السلام قصه وګورئ د زکریا علیه السلام واقعه وګورئ هر پیغمبر خپل قوم ته راغلی دې دپاره دی چې زما دا قوم د یو الله عبادت وکړي او دته جنت میلاو شي نو رب العالمین دی په دې لږو خبرو باندې د هود علیه السلام واقعه ستاسو د وړاندې مې ذکر کړه چې عادیان صرف 70 کسان دوی ایمان راوړو په هود علیه السلام باندې باقي نور ټول بت پرست او کفارو رب العالمین دی په دې لږو خبرو باندې مالا او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي زما چینل القاري دوست محمد یوټیوب چینل تاسو خامخا سبسکرایب هم کوئ خو دا مهرباني کوئ دا په دې خپلو ګروپونو کې شیر کوئ نوې نوې واقعګانې را روانې دي ترجماني دپاره پروفیسر نورالهادي صاحب هغه هم تاسو ته ناست وي او تاسو ته دا زما خبرې د هغې ترجماني در رسئ یعنی دا زما خبرې نه دي دا زما کلام نه دی دا ښایسته واقعګانې دي ښایسته قصې دي د انبیاو قصې دي د عبرت نه ډکې قصې دي دا خپلو بچو ته مو وښایئ په خپل یې مو ګورئ نورو ملګرو سره یې شیر کوئ والسلام